بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم ګران کتونکو نننې ویډیو چې کومه ده د پښتو کې ده او دغه وجه ده چې ډیرو ملګرو د مهاجرو باره کې خبرې وکړي چې دا پالیسي څه ده مونږ لږ په پښتو کې پوهه کړو مې درشته سره پرمنن پښتو کې په دې حواله سره دغه وکړو سورج وړاندې دوه درې خبرې چې تاسو سره کوم سورج وړاندې د پاکستان وزیر داخله بلکې داخله د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار رانا ثنا الله یو خبره کړې و چې مونږ سره افغان طالبان په ټي ټي پی او بي ال کې تعاون کوي نو موږ به سره په افغان مهاجرو په دې سلسله کې تعاون کوو وس بیا پرون ما سره امیر مقام صاحب چې کوم خبرې وکړلې نو هغه بیا موږ ناسمونو خبرې کولې چې داسې څه نشته دی چې موږ په دې باندې فوري دغه کو نو سبي په دې باره کې ما تاسو کو خانو س لکه ماجرو د پاره تاسو پالیسی صدا ځکه چې امیر مقام صاحب دفتر چې کوم دی دا د افغان ماجرو یا د غیر ملکیانو چې کوم دی د هغه ذمہواری هم دغه دفتر ده په دې باندې خبره به کوبل ده چې سو وړاندې ما خبره کړې و چې صادق خان کم پیغام وړو کابل ته او بیا خلیلزاد کم پیغام راوړو کابل ته او داغه نه پس پاکستان سوي پاکستان کې دا خبره کې دی چې مونږه په افغانستان کې د ټي ټي پی او د بي ال پټنځوینه د خو ټریننګ سنټر هغه ټارګټ کو دا خبره نه پاکستان پشا شو نو د دې وخت کې ډېر داسې خبرې وشولې چې په هغه باندې خبرې کیږي لمبه خبره خدا ده چې بیا مونږه کله صادق خان صاحب راغی نو په ویډیو کې تاسو ته ما ویلو چې کې دي شي د اختر نه پس دا یو بل ملاقات وشي نو هغه باره کې خبرو شو د افغانستان د طرف هم ټیم جوړ شو چې د اختر نه پس فوري ملاقات پکېږي بیا د مولا هیبت الله صاحب سره چې د سکیورټي کم ټیم ملو شو چې په هغه کې د دفاع وزیر د دفاع مرستیال وزیر د دغه وزیر د داخله وزیر او د داخله مرستیال وزیر او د جی ډي آی یعنی کوم جنرال ډایریکټریټ اف انټيليجنس ته د هغه مشر عبدالحق وسی دوی ملاقات شو ملاقات کې خبرې چرالې دا غې نه پس وس چې کم دی بیا قیوم ذاکر د هغه کمیټه مشر جوړ شو چې په پاکستان سره خبرې کې د ټي ټي پی او د بي ال په حواله سره نو قیوم ذاکر هم ډېر مخورس کاسته یو ډېر د جهادي او د طالبانو ډېر زوړ اعلی پای شخصیت ته نو په دې خبره کولم به خبره خدا ده چې کله پاکستان کې حالات خراب شو نو پاکستان دا یو میسج اکراس د بورډ لاړ چیرې پاکستان کې دننه چې دوی کوم اپریشن بدر شروع کو او بیا د اپریشن بدر نو سره اپریشن خندق شروع شو نو اپریشن خندق څه شو دا اوس یو بنیادی سوال دی په اپریشن خندق باندې خاموشي ده او مونږ ګورو چې هغه ولې خاموشه شو بل خو تاسو ګورئ نو د کم ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان چې کوم حمله وي هغه کې ډیر زیات کمیره هغه ډیر زیات اٹیک چې کوم دی اوس پاکستان سکیورټي ادارې تاسو روزانه بنیاد باندې ګورئ تاسو تمویلو چیرې اپریشن بدر کې بدوی ډیر سيزونه استعمالي چې تر اوسه پورې هغه نه دي استعمال کړي نو تاسو کو اوس ګورئ نو اوس روزانه بنیاد باندې نن لاس کسان نن شل کسان نن 15 کسان نن 2 کسان نن 3 کسان د هغه ټارګټینګ روان دي کله باټر باندې وروړي الته کې دغه کېږي نو دی مطلب دا دی چې یو خو رپورټ چې کوم راځي هغه دی چې افغان طالبان د بي ال باره کې خو صادق خان صاحب ته ویلو چې هغه زموږ سایډیولوژیکل یا نظریاتي ملګري نه دي نو هغوی باره کې خو تعاون دونه مسله نه وه اوس د ټي ټي پی باره کې د دوی دپاره بیا ضرورت و چې یاره د امیر ملا هیبت الله صاحب د هغه آشیرواد ورته پکار و ځکه چې دا غټه خبره وه نو دا چې یاره هغه نه دې دپاره څه دغه پکې پکار و اوس دوی دا خبرې وشولې چې لکه صادق خان صاحب راغلو دوی دا ویلو چې یاره دې باره کې به تاسو ته مونږ ووایو چې یاره زمونږ بیا به بل ملاقات وکړو نو افغانستان څه کوي چې ځکه که افغانستان نه کوي تعاون نه کوي نو بیا به پاکستان ډایرکټ په افغانستان باندې دا کوم ځای کې د ټي ټي پی ځایونه هغه هر چاته پته ده د بي ال ځایونه هم پاکستان انټيليجنس ته پته ده دوی ورته وایي چې دا لوکیشن دا به مونږ تاسو له ټارګټ کوو او هغه دا نه ده چې صرف بارډر ایریا کې بلکې لرې پورې خبره کونړه پورې او بغلانه پورې منځ کې میدان وردګ پورې داسې دا علاقې هلمند او کندهار او دلته چې چرته دي نیمروز دا به مونږ چې کوم دی ټارګټ کوو نو هغه به طالبانو دپاره ډېر لوی امبارسمنټ و بل دې سره چې خلیلزاد راغلی دی رپورټ دا دی چې امریکې د طرفه هم کله چې امریکې ووایي چېرې ټي ټي پی د هغوی هغه ورځ 13 انټيليجنس ادارو ووایي چېرې دا ټي ټي پی چې کوم دی دا ډېره لویه خطره ده امریکې دپاره نو هم د دې میسج سره راغلی و چې دا شی دی نه زیات شوی دی او حالات دا به ستاسو ملک ته نقصان ورسي بیا که تاسو دا لینک د
امیر صاحب هیبت الله صاحب د اختر چې کوم پیغام د هغې سره هغه هم دا خبره کړې ده چې دا فرصت مونږ لکه خدای را کړی دی نو دا به مونږ په خپل اتفاق او په اتحاد سره او د ولس په مرستې سره چې کوم دی د دې نه فایده اخلو. اوس که چېرې اتفاق او په افغان طالبانو کې اتفاق او اتحاد نه وي او دوی د بل چا دپاره دغه کوي د افغانستان د ګټو خیال نه ساتي او بل ځای کې دوی دغه کوي ظاهره خبره د نقصان دی چې کوم دی امارت دی او د هغې نقصان بیا د لوی جهاد او د هغې سره افغانستان ته به د هغې نو که مونږ د امریکې خبره راواخلو ورسره د ملا د هیبت الله صاحب سره د ملاقاتونه راواخلو صادق خان صاحب دوره او د پاکستان دمکي دا راواخلو او ورسره چې کوم دی بیا اوس دا خبر راغلی چې د اختر نه پس په کومه غونډه کیږي او هغه ریپورټس دا دي چې او بلکې خاص کر زموږ ملګری دی سمیع یوسفزی چې د دې خبرونه ډېر خبر دی طالبانو د دغه سره ډېر ان دی هغوی هم دا خبره کوي چې دغه غونډه به په ټي ټي پي باندې کیږي او سمیع وایي چې دننه اوس دا خیال دی د طالبانو چې دا ټي ټي پي خو ډېره زیاته مضبوطیږي او دا سبب مونږ ته نقصان به دغه کړي نو ښه ده د چې لږې کنټرول پکار دا د سمیع یوسفزی خبره دغه ده. دوی چې قیوم ذاکر صاحب چې کوم دی دا د وزارت دفاع مرستیال وزیر دی د ملا یعقوب عمري صاحب سره هغه مرستیال وزیر دی ورسره او د دې نه مخکې ملا شیرین پاکستان سره د خبرې به کولې خو د هغه په ځای اوس دی او دا یو موږ نظامي کس دی مطلب دا دی چې دا سیاسي نه بلکې دا ډېر غټ کمانډر پاتې شوی دی او ډېر خپل اهمیت لري ملا قیوم ذاکر صاحب او دا ډیپټي وزیر دفاع هم دی دله دا دغه چې پاکستان سره به اوس خبرې اترې دی کې دغه ډیلیګیشن به کې د پاکستان نه به هم جو دي ټاپک به یي د تحریک طالبان پاکستان په دې دغه سره نو دې مطلب دا دی چې طالبانو یو خو د پاکستان دا مسله هم سیریس واخیستله دنیا والو مطابق دلته ته امریکې مو وي او بل دا که نه کړي نو پاکستان وایي چې حالات خو هم خراب دي خو موږ د باندې اټیکس په پکې کوو نو د هغې د وجې نه د هغه ځای نه اوس داسې ښکاري چې پاکستان سره د طالبانو په دغه حوالې سره تعاون چې دی هغې کې اوس ډېر څیزونه په ښکاره کېږي او څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې اپریشن خندق لانچ شو نو اپریشن خندق خو خاموش هم شو خو نه خو څه پته ونه لګېدله هغه هم را لکه لمبې ورځ 50 حملې په دویمه ورځ 10 حملې د هغې نه پس چې کوم دی ښکته باندې راغلې او ډېر ښکته او ډېر کامیابۍ سره پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دی هغوی دغه کوي اوس د دې هماغه د رانا ثناء الله خبره ده چې پرون ما تعبیر مقام صاحب کړی وه د دې اوس په اثر راځي په افغان طالبانو او ساري افغان مهاجرینو باندې پاکستان اوس داسې میسیجنګ کوي چې د دوی خلاف په څنګه چې تعبیر مقام صاحب وایي چې هیڅ قسمه اپریشن به نه کېږي هیڅ قسمه پکړ دکړ به نه کېږي هیڅ قسمه زبردستي به نه کېږي بلکې په مینه سره په ورورولۍ سره به دوی له لار ورکړی کېږي چې دوی لاړ شي خپل کاروبارونه دوی راغونډ کړي اوس دا خبرې دي دې مطلب دا دی چې که په اختر په ورځ به یو دېرشم یا چې کوم دی د هغې نه پس په چې کوم د 13 میاشتو بیا لکه په یکم تاریخ باندې به اختري نو که په یو تاریخ باندې اختري په لومبي د اپریل دې مطلب دا دی چې افغان طالبانو ته به مهاجرینو ته به هېڅ نه دغه کېږي نور هم خبرې داسې راځي چې لکه د بچو امتحانونه شروع دي اوس د 10 او د اتم ټولګي د امتحانونه دي دې باره کې هم خلک خبرې کوي چې خیر د امتحان دې ورکړي ځکه چې دا خو بیا نشي دغه کولی نو خبرې روانې دي او هغه دا ده چې اوس ښه خبره دا ده چې د کابل طرف نه تعاون را روان دی نو چې کابل طرف نه تعاون روان دی نو د دې طرف نه به هم بیا چې دی خامخا به دغه کېږي او پالیسي کې به ډېره زیاته نرمي تاسو ته په نظر راځي کله چې د فروری په میاشت کې د اپریشن شروع شو نو څومره پکړ دکړو د هغې نه پس چې کله طالبانو سره د خبرې اترې په دې مارچ کې موږ خو چېرې مارچ ته نږدې کېږو اوس هغه مخکې په پاکستان ټي وي باندې هغه کاونټ ډاون ناته چېرې لکه 15 ورځې پاتې شو چې 2 ورځې پاتې شوې نو اوس هغه نه ښکاري او نه ما چې کوم دی بیا لیدلی دی نو اوس دا څیزونه دي چې لکه دل طرف نه هم نرمي راځي نو دا یو ښه خبره ده او موږ هم غواړو چېرې افغان مهاجرو سره زموږ ورونه دي دلته کې زموږ سره یو ځای ژوند وکړو په څو لسیزو راسې دلته پکې پیدا شو زموږ په شان لوی شو دلته کې اوس دا د بوډاګان شو بچي وشو نو پکار دی چې نرمي ورسره وشي او بیا خاص کر د هغوی چې دا کوم ماشومان دي په سکولونو کې دي او په کالجونو کې دي د هغوی امتحانونو ته د صبر وکړي شي چې هغوی د یو خاص سټیج نه لاړ شي بیا به څه راځي بیا ګرانه ده حالانکه نور دا یو فیصله شوې ده چې پاکستان کې به اوس ټول افغانان چې راځي دا به
د ویزو سره راځي نو ښه خبره ده خدا د چې زور نه دی پکار زبردستی نه ده پکار یو بل سره تعاون پکار دی افغان طالبانو لم دا پکار دی چې خدای دې مقدر کړی او ښه فرصت درکړي نو دا په دې سيزونو باندې په جذباتي خبرو په قبایلی خبرو په دې وړو خبرو نه بلکې د قوم د لپاره سوچ پکار دی افغان ملت لپاره چې کم کوي دا نه چې نه کوي او ښه خبره ده دغه شان پاکستان لم پکار دی 40 کاله تعامل ماستیا وکړه نو یو میاشت نو 2 میاشت نو یو شپږ میاشت نور سکیږي نه په مینه سره په خلوص سره یو بل سره په تعاون سره دا مسلې حل کول پکار